ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید دی چې ټول بروغ جوړو د صحت پجامه. ناظرینو تاسو له ډیر یو اهم ویډیو راوړی دا اهم معلومات مې درل راوړی دي او هغه دا چې نن سبا زمون په معاشره کې د فرقه واریت هغه لهر چې کم دینو هغه دومره زیات شوی دی چې هغه په منځونو کې حسد بوز کینه هغه پیدا کړی دا او هغه دوا الفاظ دي یو د بریل او یو د دیوبند دي. مطلب دا دی چې خلک وایي چې یاره مونږ بریلیان یو، خلک وایي چې مونږ دیوبندیان یو. نو دغه دوه الفاظو تحقیق چې کم دینو هغه چاته معلوم نه وي نو دا ویډیو زما سره ضرور وګورئ چې د دیوبند او د بریل د مکمل تحقیق نه چې کم دینو تاسو خبر شئ نو تاسو ته پته ولګیږي چې یاره دیوبند څه شی دی او بریل چې کم دینو هغه څه شی دی، دا د کوم ځای نه شروع وشوله او څه د دې پوره مکمل تحقیق دی. نو دا یو ویډیو دا ډیره زیاته په غور سره وګورئ، لږ ټایم په باندې تاسو اخلم زیات نه زیات 3 منټه او دغه ویډیو تاسو وګورئ نو مکمل به تاسو د دې په هغه حقیقت باندې پوه شئ او تاسو ته معلومات هم حاصل شي. راځي دغه ویډیو را سره وګورئ بیا په تفصیل خبرې کوم. تا ته پته شته بریلی دا بریلوي دا په انډیا کې ځای دی او دا نوم د کوم ځای نه راغلی؟ دا یو هندو د هغه دوه زامنو د یو نوم او بانس بانس بریلف او د بلو بانس دیو داسې نوم یو. نو د دغه ځای نوم بانس بریلف دوی کېښودو، بانس بریلف د هغه زامنو په نوم پسې د دغه ځای نوم کېښودو. دغه ځای ته اول هغه راغلی څوک غټ څوک بو دا تقریبا د 1537 داسې خوشه خبره ده. نو د هغه ځای نوم شو بانس بریلف. نو بیا په قلاره خلک اکثر اوږد نوم نه وایي، اخري نوم ترې راځي. دا بانس ته لرې شو، بیا مغل بادشاهان چې راغلي وو هغوی دا ځای قبضه کړو، صرف بریلف پاتې شو. دغه بریلف نه بریلي شو، بریلوي یا بریلي ته جوړ شو. د هغه ځای نوم بریلي داسې ایږدلی شوی. په هغې کې جوړه شوله مدرسه د امام احمد رضا رحمت الله تعالی علیه. اختلافات په خپل ځای باندې خو ډېر غټ کار یې کړی دی. هغه مدرسه کولاو کړله او د هغې نه پوره یو مومنټ راودرېدو او د هغې مومنټ هغه نظریات نه چې څوک انسپایر شو هغوی په ځان باندې دا نوم کېښودو چې زه بریلی یم. نو ټول د بریلي د نوم خو د حقیقت پته ولګوه. دقه شانته کې دیوبند هم په انډیا کې د یو ځای نوم دی، دیوبند. تا ته پته شته دا نوم د کوم ځای نه راغلی؟ دا په دغه ځای کې د خلکو په ذهن کې څه مسټیریس څه میتیکل سټوریز تاویدل. هغوی دې ته وګوره دیو دی د دیوي نه اخیستی او دیوي د هغوی خپل خدای ته په هندۍ کې دیوي وایي چې کومه فیمیل خدای هغوی خو ځان له میل او فیمیل او بوتان د 33 کروړه پورې رسولي ټول بت پرست دي که نه، هغوی ورته دیوي وایي. نو دوی وایي چې په دغه ځای کې ځنګل او هغه ځنګل ته ون وایي په سنسکرت زبان کې. په دغه ځنګل کې د دوی دا دیوي اوسېده نو دیو ون نوم یو. نو وروسته د وخت سره دا دیوبند شوی او ځینې وایي چې نه دا دیوي په دغه ځای کې چا بنده کړې وه، دا ون نه و، دا هم بند و. بند دا دیوي زموږ دیوي په دغه ځای کې چا بنده کړې وه نو دا و دیوي بند، دیوبند. داسې د دې ځای نوم ایږدلی شوی. په دغه ځای کې مدرسه جوړه شوې ده چې د هغې مشر مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله تعالی علیه. اختلاف په خپل ځای هغه هم غټ کار کړی دی. د هغې مدرسې نه مومنټ راودرېدو، هغه نظریات خلک ته انسپایر شو، هغې د ځان سره اټیچ کړه او ځان ته دیوبندي ویل شروع کړل. نو د خدای ظالمه ته خو خپل ځان اول پوه کړه چې ته ځان ته ویسه ما کان ابراهیم یهودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما. ابراهیم علیه السلام په باره کې به څنګه یهودیانو او نصرانیانو وی که نه، خو الله تعالی ورته وویل چې هغه نه یهودي او نه نصراني و، هغه مسلمان او دقه شانتې کې خپل ځان مسلمان وپېژنه. ستا نوم مسلمان دی، مسلمان. نه ته بریلی، نه ته دیوبندی، نه ته مقلد، نه ته غیر مقلد، نه ته سني، نه ته شیعي. دا فرقې راوچتې شوي. اوس به ته وایې چې ځان څنګه مسلمان وپېژنم؟ زما په لسوزو لیکچرو کې دا خبره ریکارډ ده، په بلاشه لیکچرو کې ریکارډ ده. قرآن او حدیث فالو کول شروع کړه. قرآن لږ د پوهې سره وګوره، د زیات الابوریټډ سټډي دپاره چې لږ نور هم ښه پوه شي حدیث وګوره، لږ کریټیکل تینکینګ په ځان کې واچوه. ته چې په کومه نظریه کې پیدا شوی او رالوي شوی او ستا مشرانو د هغې نظریې مشرانو مولیانو تا ته څه ویلي دي، د هغې مخالفین هم لږ یو پیره واوره، عقل تاله خدای درکړی دی. ته د حق د کوشش شروع کړه، تکل شروع کړه، د حق پسې د تلو. الله تعالی به تا ته لارې په خپل ازادوي. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. لارې به تا ته ازادي کړي. ته تکل خو شروع کړه که نه، اوس تا نه تکل نه کېږي، تا نه سټرګل نه کېږي، تا نه محنت نه کېږي. بس صرف چې ما ته دا کوم نظریات ښودلی شوي دا ټیک دي، خو دا په ټوله دنیا کې د دغې د وجې نه مذهبونه مختلف قسمه راولاړ دي. عیسایي ځکه عیسایي دی، هندو ځکه هندو دی، یهودي ځکه یهودي دی، او دغه شانته بیا په مسلمانانو کې فرقې راولاړې دي. اني هاو دا خبره به شي اوږده، هغې ځای ته نه ځو، خو مطلب مې دا چې څنګه په ټوله دنیا کې دې فرقواریت مسلمان سپریس ساتلی دی، په دې ریجن کې فرقواریت مسلمان ښه کافي سپریس ساتلی دی. نو یو غلطي د مسلمانانو خپل هم ده. په دې ریجن کې که دی د هندو دا ډامیننس ختمول غواړي، په انډیا کې مسلمانانو د ازادي ورکول غواړي، او بیا ټول مسلمانان په دې خط کې مونږ یونیفای کولی شو او بیا عالمي لیول باندې تللی شو. د هغې دپاره د ټولو نه اهمترین اولین او لازمي کار هم دا دی چې اول د خپل ځان نه شروع وکړه، د خپل کور نه شروع وکړه.
د فرقواریت خاتمه وکړه. فرقواریت خاتمه مطلب نه چې بس دا ټول مکمل ختمېدی شي او یو ځای کېدی شي. څه ناس اختلافات به خو د اختلافاتو باوجود یو بل ته رونه ووایي، په یو بل باندې فتوی ملګوي، یو بل سره په حسین طریقې سره اختلاف کوي او یو ځای اوسېدل زده کوي چې د اغیارو او د کفر او د ظلم د نظام خلاف وجنګېږو. anyhow په امریکا کې په واشنگټن کې د شهباز شریف صاحب، د عاصم منیر صاحب او د ټرمپ صاحب ملاقات شوی دی په خپل منځ کې. ما په هغې باندې بحث کوو، خو د هغې نه مخکې دا ټاپک لږ غونډې کې ضروري ګڼلو چې ډسکس شي، نو په دې باندې هم کلاس واغستو. هغې پورې به شهباز شریف صاحب په یو ان جی اے کې خپل تقریر هم وکړي، هغه تقریر به مونږ واورو، هغې ته به هم لږ صبر وکړو، د هغې به بیا انالیسیز وکړو پراپر، او په هغې باندې به بیا جدا کلاس والو چې په دې خطه کې د امریکې اوس څه سوچ دی، کول څه غواړي، باګرام باندې هم نظر دی، په چاینا هم نظر دی، انډیا هم رایسار کړی دی، ایران هم رایسار کړی دی، پاکستان سره هم خوږ کېږي، چل څه کول غواړي. نو په هغې باندې به انشاءالله سبا له کلاس واخلو. اوس تاسو نه په اخره کې سوال نه دی، بس په کمنټ سیکشن کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د محبت د اظهار لپاره داسې څه ولیکئ چې هغه ته په خپل عملي زندګۍ کې هم راوستی شي او باقي مسلمانان هم هغه په خپل عملي زندګۍ کې راوستی شي، او د راوستو به پوره کوشش کوو. په خپل لحاظ سره د خپل ذهن مطابق د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره برپور د مینې اظهار په کمنټ سیکشن کې او په خپل زندګۍ کې بیا وکړئ. وما علینا الا البلاغ. جزاکم الله خیر واحسن الجزاء.